نبی کریم علیہ السلام فرمائی توبگار دے گناہ نہ داسې وي لکه د سره چې گناہ کړي دي، ډېر ګناهونه دې کړي، خو چې سچا دل او صدق دل سره دې توبه وکړله، الله تعالی دې په تمامو ګناهونو دې عفو قلم را کش کی او دا کاته دې داسې صفا سوتره کی گویا کې تا دې سره ګناه. والتائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبګار دې ګناه نه داسې وي لکه دې سره چې ګناه کړي دي. کمالی انسان آغی چې ګناه ورنوشي او ګناه پس شاته فوراً توبه وباسي، الله ته متوجه شي. دا د صحابه کرامو مزاجو او دا د قرآن او د حدیث تعلیم ده چې مونږ ته راکوي چې ګناه درنه کېږي توبه وباسه، الله ته رجوع کوه، الله ته واپس. بسم الله الرحمن الرحيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. دې دوو آیتونو کې مسله د توبې بیانېږي. علما فرمایي چې دا کائنات او مخلوقات د نافرمانی او د ګناه په حواله باندې درې قسم دي. یو درجه هغه خلق دي او هغه مخلوقات دي چې هغه د سره ګناه نه کوي، هغه نه ګناه نه کیږي. دا فرشتي او ملائکه دي او انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات. انبیاء معصوم دي، هغه نه ګناه نه کیږي، او فرشتي هم معصومی دي، هغه نه هم ګناه نه کیږي. دا داسې مخلوق ته چې دی نه د سره د ګناه سروس نه کیږي. دویم قسم داسې مخلوق ده چې هغه سر ګناهونه کوي همیشه دپاره، او په ګناه باندې ندامت او خپېمانتیا هم نه کوي، او ګناه نه د توبې څه اراده هم نه لري. دا مخلوق شیطانان دي. شیاطین خالص د الله نافرمانی کوي، خالص گناهونه کوي، د خپېمانتیا او د شرمساری او د توبې د سره اراده هم نه لري.
او دریم قسم داسې مخلوق ده چې هغې نه خو ګناه کیږي، معصوم نه دي، البته د ګناه کولو نه پس هغې په خپله ګناه باندې پښیمانه شي او بیا د ګناه د نه کولو اراده وکړي چې بیا به موږ داسې ګناه نه کوو، پښیمانه شي، افسوس وکړي او بیا دا عزم او اراده وکړي چې بیا به زه ګناه نه کوم. دا مخلوق بني آدم دي، انسانان دي. بني آدم او انسانانو نه ګناه کیږي او بیا یکدم په دې خپل غلطۍ او خپل ګناه باندې پښیمانه شي او خدای نه طلب د استغفار وکړي، معافي وغواړي او پښیمانه شي، شرمنده شي په هغه خپلو غلطیانو باندې. دا انسانان نو یو هغه مخلوق ته چې هغه د سره ګناه کوي نه، دا فرشتي او انبیا دي. دویم هغه مخلوق چې هغه خالص ګناهونه کوي او د توبې اراده د سره لري، دا شیطانان. او دریم هغه مخلوق چې هغې نه ګناه کیږي خو بیا توبه وباسي او شرمنده شي، افسوس ورباندې وکړي. دا بني آدم او انسانان دي. علما فرمایي د خپلو ګناهونو نه توبه ویستل دا په ګناهګار باندې فرض دي، فرض. که څوک تپوس وکړي چې دا د غټو ګناهونو نه توبه ویستل دا کوم حکم لري، دا په مونږه فرض دي که واجب دي که سنت دي؟ تقریبا د ټول امت علماو په دې باندې اجماع او اتفاق ده چې د غټو ګناهونو نه توبه ویستل دا فرض دي. یو واړه ګناهونه دي هغه بغیر د توبې نه په نیکو اعمالو سره الله تعالی ورېږي. دا اوس مونږه مونځ وکړو، الله تعالی به دې سره د مونږ ډېر واړه ګناهونه معاف کړي. رمضان روزو سره به صفایي راغلي، صدقاتو سره به صفایي راغلي، څوک تهجد کوي، څوک تلاوت او ذکر الله کوي، دې سره صفایي راځي. خو غټ ګناهونه په نیکو اعمالو باندې نه معاف کېږي. غټ ګناهونه دا مشروط بالتوبه دي، هغې دپاره شرط دا ده چې توبه وباسي او توبه ویستل دا فرض دي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. او مؤمنانو توبه وباسئ، توبة نصوحا، کامله او مکمله توبه. نصوحا مکمله توبه. یو د موږ او تاسو توبې دي، اسې زبان سره لګیا یو توبه استغفر الله، کومه ګناه مو چې پرون کړې هغه مو نن هم کړې او سبا هم کوو، بیا اراده لرو خو تش په ژبه باندې وایو استغفر الله. دا توبه ده نصوحا، کامله مکمله توبه. هغې چې پرون دې کړې هغې باندې وژاړه او پښیمانه شه، افسوس وکړه. نن دې د ګناه نه لاس واخله، ځان باندې که پرهیز وکړه او سبا ورته اراده مه کوه، الله سره دا وعده او معاهده وکړه چې یا الله بیا به دا نه کوم. دا توبة نصوحا شو. ډېره ګناه باندې وژاړه او پښیمانه شه او را روانه زمانه کې الله سره وعده وکړه چې بیا به ګناه نه کوم. الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله. نو توبو الله تعالی امر کوي، یا الله تعالی امر دا فرض او واجب وي. علماء وایي توبه د غټو ګناهونو نه دا فرض او واجب. ګناهګار به د غټو ګناهونو نه توبه وباسي. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے التائب حبیب اللہ، توبگار دے اللہ دوست وی. سوچ پخبل گناہ باندې پښیمانه شي دے اللہ دوست وی. اللہ ورسره محبت کوي،
دا سړی الله ته ډېر نږدې وي او خدای باندې ډېر ګران وي خدای ورسره مینه کوي چې ګوره دی بني آدم د ګناه خور نه کېږي ګناه نه خو پاک څوک شته نه خو کمال دا ده چې بیا ماته واپس شو د خپلې غلطۍ او د خپل جرم اعتراف او اقرار کوي او مانا استغفار غواړي التائب حبیب الله نبی علیہ السلام وی توبهګار دی الله دوست والتائب من الذنب كمن لا ذنب له نبی کریم علیہ السلام فرمائی توبهګار دی ګناه نه داسې وي لکه د سړی چې ګناه کړي دي ډېر ګناهونه دي کړي خو چې سچا دل او صدق دل سره د توبه وکړله الله تعالی دې په تمامو ګناهونو د عفو قلم را کش کی او دا کاته دې داسې صفا سوتره کی گویا کې تا دې سره ګناه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له توبهګار دې ګناه نه داسې وي لکه د سړی چې ګناه کړي دي کمالی انسان آگئی چې گناہ ورنوشی او گناہ پس شاعتا فوراً توبہ باسی اللہ تا متوجی شی دا دے صحابہ کرامو مزاجو او دا دے قرآن او دے حدیث تعلیم دا چمون تیرا کئی چې گناہ در نکی توبہ باسا اللہ تا رجوع کوا اللہ تا واپس دے لفظ توبہ دا توبہ منگوائیو تابا توبہ دې لفظي معنا څه ده د لفظ توبه لفظي معنا رجوع او واپسی توبه معنا رجوع یو سړی د جمعه د گیټ نه بار وته واپس بیا راغی دی واپسی ته رجعت او رجوع ورته ویلی شي او دا د توبې معنا ده نو په ګناه باندې انسان د الله نه لری کیږي الله ته شا اړولی وي او مخه تروان وي ګناهونو سره د الله نه لری کیږي یو کال وکال درې کال دا نارواوي وکي ظلمونه وکي ګناهونه وکي یکدم دی خو مؤمن د الحمدلله کلمه وای احساس ورته وشي چې دا خو زه نارواو کې لګیا یم دا خو مې خدای خفه کړی نو یکدم په هغه ځای باندې یوټرن وکړي او مخ راتاو کې واپس الله ته په عبادت را روان شي او ځان را نږدې نو توبه معنا رجوع واپس په ګناهونو باندې انسان د الله نه لرې کېږي او په عبادتونو انسان الله ته نږدې کېږي نو د انسان ګناه کړي الله نه ډېر لرې تللی ده خو چې کله احساس ورته وشو چې دا مې بد کړي او ناروا مې کړي پیمانه شي واپس مخ راتاو کې رجوع کی الله ته مخ راواړی او دنیا ته شا کی او بیا په عبادت باندې الله ته بیا ځان نشته نو توبه معنا سړی ډېر لرې دی الله نه تللی او پیمانه شي او الله ته مخ راواړی بیا الله ته روان شي علماء فرمائی چې اصل توبه چې قرآن شریف موږ نه مطالبه کوي توبه النصوحه کامله مکمله توبه بیا غیر لپاره درې ارکان دي درې شرایط چې صحیح توبه وباسي نو درې کارونه وکړي درې خبرې نمبر اول کما ګناه دې چې کړي په تیره ګناه باندې چې پرونه بل ورځ پروسه کال کړي دي هغې باندې به خدای ته شرمنده شي نادم او پیمانه بشي او رسول الله مبارک کو فرمایل انما التوبه الندم بشک توبه چې دا پیمانتیا ده کم بد دې کړي کم نارواوې دې کړي په هغې پیمانه شه بس دې ته توبه وایي انما التوبه الندم نبی علیہ السلام وی توبه دا ده چې پیمانه شي نو کم گناهونه دې چې کړي دي تر نن تاریخه پورې پرون 13 هفته کې 13 میاشت کې 13 کال کې په دې 13 عمر کې چې څومره گناهونه دې کړي دې باندې پیمانه شه شرمساری په ښکاره کا افسوس په وکړه او خدای ته وژاړه
خدای ما ډېر بد کړي، ما ډېر ظلمونه کړي، ما د تا نه ډېرې نافرمانۍ کړي. دا یو رکن شو، په تېره ګناه به پښیمانه شي. دویمه خبره او دویم شرط دا چې په آینده کې به الله سره دا وعده وکړي چې بیا به ګناه نه کوو. اوس ګناه خو به درنه کېږي، انسان به یې، خو ته به خپله د زړه اراده دا وکړي چې بیا به زه ګناه نه کوم. سړی چې په یو شي باندې پښیمانه شي، خود به خود زړه کې دا اراده کوي چې بیا به دا کار نه کوم. او دریم نمبر کې چې په دې ګناه باندې کمې ګټې چې درنه پاتې شوي او نقصانات دي کړي، خسارې دي کړي، د هغې د بیا لاسته راوړلو دپاره، د هغه نقصان د پوره کولو دپاره قدمونه اوچت کړه او هغې دپاره عمل شو. مثلا یو سړی د بېلمازه د منځونه یې نه دي کړي، یو کال 2 کاله منځونه ورنه پاتې او دی نن پښیمانه شو، الله ته توبه وباسي، نو دی به د هغه تېرو لمنځونو قضایي راوړي، نقصانات ورنه شوي، نقصانات به پوره کوي. روژې نه دي ساتلي، اوس به باقاعده روژې ساتي. او بل داسې خساره او نقصان ورنه شوی، هغه به باقاعده پوره کوي. نو دا درې خبرې چې راجمع شي، دې ته توبة نصوحا وایي، بهترینه توبه، کامله او مکمله توبه. په تېرو ګناهونو باندې ندامت او پښیمانتیا، او په آینده کې د ګناه نه اجتناب او پرهیز، او زړه کې دا اراده او خدای سره وعده چې بیا به ګناه نه کوم. نو خبرې او درېیمه دا چې په دې ګناهونو د تا نه کم نقصانات پیدا شوي، د هغه نقصاناتو پوره کولو دپاره به ته اوس اراده وکړي. منځونه درنه قضا شوي، د هغې قضایي به راوړې، روژې درنه قضا شوي، د هغې قضایي به راوړې، یو بل عبادت درنه پاتې شوی، دغه به وکړي. دا درې خبره دي چې یو ځای پوره کړلې، دې ته بهترینه توبه ویلی شي. اصل توبه دغه توبه ده. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. انما التوبة يقينا توبة على الله، انما التوبة بشک قبول دی توبه، على الله چې الله تعالی دی هغې قبول په خپل ځان باندې لازم کړی. للذین یعملون السوء بجهالة، دا توبه دی هغه کسانو دا یعملون السوء چې دی عمل دی ناکار اشیاو کی، گناهونو کی، بجهالة پنا پویی سرا. الله وی هغه توبه چې د هغې قبولیت ما په خپل ځان باندې لازم کړی. علی الله کلمه د علی لپاره د التزام راځي. الله وی انما التوبه، بېشکه توبه، کومه توبه؟ علی الله چې د هغې قبولیت الله په خپل ځان باندې لازم کړی. هغه توبه الله تعالی وی چې زه خامخا قبلوم. دا کومه توبه ده؟ للذین، دا د هغه کسانو توبه ده، یعملون السوء چې دوی ګناهونه وکړي، بجهالة په ناپوهۍ سره. بجهالة ناپوهۍ معنا ده چې دی ښه پېژني چې دغه کار ګناه ده، عقیده یې هم دا وي او پېژني چې دا کار ګناه ده، په دې هم پوهېږي چې په دې الله خفه کېږي او آخرت مې خرابېږي، بیا ور لګیا شي په دې ګناه کې ځان اخته کړي. دې ته جهالت ویلی شي. سړی ښه پوهېږي چې غیبت ګناه ده، د غیبت معنا او تعریف پېژني چې د یو مسلمان ورور د غیر موجودګۍ او د غیر حاضرۍ په وخت کې چې هغه نه موجود، د هغه پسې پوش داسې خبرې کول چې که دا خبرې هغه ته ورسېږي، د هغه زړه ورسره ازارېږي او خفه کېږي. دا غیبت دا اوس ښه پېژني او پوهېږي چې دی نه الله او رسول منع کړی یم، الله او رسول پې خفه کېږي، خو بیا دی لګیا د غیبت کوي، بیا دی لګیا ده. نو دا ګناه کول دي په جهالت باندې.
نو الله تعالی فرمایي هغه توبه چې د هغې قبولیت ما په خپل ځان باندې لازم کړی ده دا هغه توبه ده چې یو سړی ګناه وکړي په ناپوهۍ سره خو بیا څه وکړي ثم يتوبون من قریب ثم يتوبون بیا توبه وباسي من قریب فورا من قریب فورا څنګه چې ګناه وکړي فوري طور توبه وباسي کمال بداوي چې ګناه پسې شاته فورا توبه وباسي اوس یو سړی د 10 کاله مخکې ګناه یې کړې تر ننه پورې دی توبه نه وباسي دا کمال نه ده او که نن دی توبه وباسي بیا به خدای پاک د توبه قبوله کړي و هغه مزیداره توبه به نه وي کومه چې الله دلته ذکر کوي الله وایي هغه توبه چې د هغې قبلول په ما باندې لازم دي ما په خپل ځان باندې لازمه کړې چې د دې ملګرو توبه به زه قبلوم دا کم خلق دي چې ګناه وکړي خو فورا توبه وباسي بیا پکې مهلت او ټال مټول او ډیل او انتظار دا شیونه پکې نه کوي ځکه چې انتظار کې کېدی شي دا توبه د تا نه دومره وروسته شي چې په تا ځل قدم راشي د مرګ په وخت کې چې سړی کمې توبې وباسي بیا ډېره کمزورې توبه وي رښتیا توبه کامله توبه هغه چې سړی په هوش کې او په بیداری کې په صحت کې په ښه نورمال حالت کې خدای ته توبهګار شي او پیمانه شي دا توبه الله تعالی ډېره زر قبوله کړي د ذوالقدر په وخت کې یو طرف ته خو سړی په سترګو دنیا ګوري خو بل طرف ته د آخرت او د قبرستان منظرونه ورګوري نو هغه وخت کې چې دی توبه وباسي د هغې توبې چندان خوند نه نو الله تعالی وایي توبه هغه توبه ده ثم یتوبون من قریب چې توبه وباسي فورا فوري توبه وباسي دا د صحابه کرامو طبیعت صحابه کرامو هم ګناهونه کول غټ غټ صحابه جلیل القدر صحابي عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ناستا او دے منڈی راوی حلقتو یا رسول اللہ حلقتو یا رسول اللہ تباشم یا رسول نبی علیہ السلام ورتوی ولی وی جیدی رمضان پا ورز کے مخبلی بی بی سر قروانے کرے ورز کی دا غٹا گناہ دا رمضان په ورځ کې خوراک اسکار بیبي سره ملاوېدل ممنوع دي عمر فاروق صاحب څومره لوی صحابي ده خو دا غټه ګناه ورنه شو نبی علیہ السلام ورته یې کېنه قرآن آیتونه نازل شول چې کفاره دې ورکړي شپېته روژې دې وساتي دا یې کفاره شو نو داسې غټو غټو صحابهونه به غټ غټ ګناهونه کېدل و کمال بیداو چې فوراً به رسول الله تراغل صلی الله علیه وسلم حلقتو یا رسول الله تباہ و برباد شو خوار او زار شو اللہ تبی وشڑل رسول اللہ تبراغل توبے و استغفارات میں سچا دل سرا خکار کرل اللہ تعالیٰ میں توبہ گورا دا ډیر د خوش خبری والا آیت دا خدای وی آغا خلق چه توبه و باسی فوراً چه گناو کی فوراً خبیمان شی دې خلقو د توبې قبلول دا ما په خپل ځان باندې لازم کړي خدای باندې ما او تاسو شی لازمولی نه شو او کله وارې الله تعالی اسراه فضل او کرم د ما او د تا دپاره په خپل ځان باندې یو شی لازم کړي تفضلا و اعزازا خدای وایي د دې خلقو توبه قبلول ما په خپل ځان لازم کړي چې ګناه وکړي فورا توبه او دا دی ایمان علامه چې یو سړی ګناه وکړي چې څنګه د ګناه نه فارغ شي دلته یې په زړه کې پېمانتیا شروع شي ځان ورته خجالت او شرمنده ښکاره شي دا خپل ضمیر په خپله ملامتوي چې دا دې څه ناروا وکړه دا د ایمان علامه ده دا سړی مؤمن ده دا دې خوشحاله شي او که یو سړی داسې چې غټه ګناه وکړي د ګناه نه چې فارغ شي په زړه کې د پېمانتیا هېڅ ارادې نه وي راغلي بلکې دی په دې ښه خوشحاله وي چې دا ګناه نه لطف او مزه ورنه واخلي نو دی په خپل ایمان وډار شي چې دې سړي ایمان ډېر
نو انما التوبه بیشک آغا توبه التزم الله قبولها چې لازم ګرځولې د قبولیت دی هغه الله تعالی په خپل ذات باندې للذین داد هغه کسانو توبې دي يعملون السوء چې د عمل د ګناه کوي بجهالت بنا پوي سرا ثم يتوبون بیا توبه وباسي من قریب فوری طور باندې بیا توبه وباسي فاولئک یتوب الله علیہم فاولئک پس دا هغه خلق دي یتوب الله علیہم چې رجوع کوي الله تعالی په دوی باندې الله وایي چې دوی ما ته مخرا واړاو پیمانه شول زبدی تخبل توجه ور واړو یتوب الله علیہم الله به رجوع کوي دوی ته الله به دې ګناه نه صفا کړي وكان الله عليما حكيما او دا الله تعالى علم والا حكمت والا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار اللہ تعالیٰ دلتا دے توبے متعلق یو خطرناک اعلان کئی فرمائی آغا خلق جاغین آروا او گناہونا کئی یعملون السیئات گناہونا کئی او دا گناہونا ہمیشہ گئی سر کئی ننے کئی سبائی کئی کال تے کئی بل کال تا مسلسل طریقے سرے کئی حتی تردی پوری اذا حضر احدهم الموت چه مرگ ورترائشی تر مرگ پوری دای توبه نو بس مسلسل طریقی سر کو گناہوں لگیا نو اللہ تعالی فرمائی دے دو خلقو دے توبی قبولیت ما بخبل زان بانے لازم کڑے ندا کم خوخ شوا رحم میں پیوکا توبہ بے قبول کم ورنما پزان لازم کڑے ندا چه توبہ بے قبلوں اس دیوڑان دے آیت کے خو اللہ دا خوشخبری ورکڑا کم خلق چه گناہو کی وہ فوراً توبہ باسی دے دے توبی قبولیت اللہ وی ما پزان بانے لازم کڑے دا چه دے توبہ بزا قبلوں او اغا خلق چه گناہونا کئی حتی چه مرگ ورتراشی تر مرگ پوری گناہونا کئی اللہ تعالیٰ وی دے توبی قبولیت ما بخبل ذات بانے لازم کڑے کم اخوخ شو توبہ بے قبول کر او کم خوخ شو عذاب دلتا علماء یو درې مسئلے بیان کی وی توبه دی یأس یا ایمان دی یأس یا کفر دی یأس دا معتبر دا او کنه یأس حالت یأس دی توئی چه سڑای نور دی دنیا دی شون نا امید شي منگوائی فلان کی تا زلقدن شروع شو دی سڑی تا محتضر او قریب الموت وئی جب اس دل مرگ علامات پی شروع شی او زلقدن ورطا شروع شی دی تا حالت دی یأس وئی بس دی نور دی دنیا نا لا سوئی دی دنیا نا امید شی دی خزے و دی بچو دی دنیا دی کار و بزنس ارسن نا امید شی دی تا حالت دی یأس وئی دی حالت کی کہ یو کافر ایمان راوڑی دا ایمان قبول نہ کہ قبول نہ دا اہم مسئلہ او دی زلقدن حالت کی یو مومن کلمہ دی کفر وائی دے کافر کی کہ نہ کافر کی او پدی زلقدن حالت کی یو گناہگار توبے و باسی او خپیمانی او استغفار وائی دا توبہ قبول نہ اس پدی نورمال حالت کی جزل قدن حالت نہیں سڑے روگ رمٹ ہوئی ایمان معتبر دا کفر معتبر دا توبہ معتبر دا وہ حالت یہ اس کے بسن گئی حال جزل قدن کی جمہور علماء امت مسلک دانا جب حالت یہ اس او حالت جزل قدن کی نہ ایمان معتبر دا او نہ کفر معتبر سمانا یو سڑے پہ حالت جزل قدن کی
کافر سړی د ټول عمر کفر کړی خو ذوالقدن حالت کې دی کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله دا سړی مؤمن نه ده دا ایمان نه قبلي نبی علیہ السلام فرمائی په حال د غرغری کې او په حال د مخمسی کې یو سړی د پانسی په تخته باندې ولاړ ده او د پانسی هغه مسی په غاړه کې پراته دي او دا سړی کافر ده وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا ایمان قبول نه ده دې سړي ته موږ مؤمن نشو دی کنه بیا به فرعون د دنیا نه مؤمن تللی فرعون چې سمندر کې غرق شو او مرګ په سترګو باندې ولید نو الته نارې وایي آمنت برب موسی و هارون ما د موسی او د هارون علیه السلام پر رب باندې ایمان راوړی سیدنا جبرائیل علیہ السلام د سمندر د بیخ نه تورې خټې رخلی او په خوله یې ورمنډي ورته وایي الآن وقد عصیت من قبلک اوس توبې وباسي لږ مخکې تا څه نارواوې کولې تا ټول عمر په بدماشۍ کې او د خدای د الوهیت سره د ډرامې کړي دي اوس توبه وباسي چې زه ایمان راوړم نو ګوره هغه حال د غرغري حال د یأس حال د ذوالقدن فرعون ایمان راوړی خو مؤمن ورته نه وایو وجه دا ده چې په حال د غرغري کې او په حال د ذوالقدن کې ایمان دا منظور او قبول نه نو که یو کافر ذوالقدن حالت کې ډېرې کلمې وایي دې ته موږ مؤمن نشو البته یو دوه علما دي بزرګان هغوی وایي دا ایمان قبول ده خو دا صرف دوه کسان دي نور ټول امت علما وایي چې د دې ایمان ده دویمه مسله په حال د یأس کې او په حال د ذوالقدن کې کفر معتبر نه ده الحمدلله یو سړی ښه مسلمان ده ټول عمر حال د ذوالقدن خو ډېر خطرناک حالت وي یکدم دا سړی کلمه د کفر حال د ذوالقدن نو د ده دا کفر معتبر او قبول نه ده دا سړی د دنیا نه کافر نه ده تللی بلکې دی په خپل ایمان دی وخت کې دا کفر او ایمان دواړه معتبر نه دي کافر کا ایمان راوړي ایمان قبول نه ده او مؤمن کا دی وخت کې څه ګډې وډې وویلي هغو ته څه اعتبار نشته ایمان ته څه قصور او نقصان نه رسېږي دی د دنیا نه سره د ایمان رسېږي یو جن علما وایي سړی چې وفات کېږي نو سنت طریقه خو دا ده چې هغه ته به تلقین کړي تلقین الشهادتین تلقین معنا د سړي پلار ده ورور ده مور ده وفات کېږي ذوالقدن حالت ده نو ته ځان سره کلمې شروع کړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دومره په تیزه یې وایه چې دا بیمارې اوري چې دی اوري نو هغه چونکې مؤمن ده چې اوري نو هغه به په ژبه باندې شروع شي اشهد ان لا اله الا الله دې حالت کې به روح قبض شي نو په اطمینان به لاړ شي دا به نه کوي چې ته ورته حکم کوي وایه کلمه وایه شهادت وایه نو هغه ډېر خطرناک حالت وي د ذوالقدن خو ډېر د تکلیف حالت وي نو کېدی شي هغه تا ته څه ګډې وډې ووایي چې نه وایم کلمه نو ګوره نو د ټول علماو فتوا دا ده چې که دی ګډې وډې ووایي ایمان نه خرابېږي خو لیکن ته به په تشویش کې چې د ما دا مړی د دنیا نه څنګه نه صحیح نو دې وخت کې نه ایمان معتبر وي او نه کفر معتبر وي ښه نو توبه به څنګه یو سړی د ذوالقدن په حالت کې توبې وباسي مؤمن دا مسلمان دا خو ګناهګار ده ذوالقدن حالت په شروع شو نو دی توبې وباسي چې خدای فلان کوي ګناه مې کړی فلان ډېر بد مې کړي او خدای زه پې شرمنده یم زه پې پښیمانه یم توبه او استغفار وباسي اکثر علما فرمایي چې توبه د یأس قبوله د خدای فضل او احسان چې پې وشي دا توبه الله تعالی سړی مؤمن ده په آخر حالت کې پښیمانه شو شاید د خدای فضل پې وشي الله تعالی توبه قبول کړي ایمان معتبر نه ده کفر معتبر نه ده خو توبه د یأس دا معتبره او قبوله وليست التوبة او نبشي قبل ولا توبة للذين دي آغا يعملون السيئات جاغي عمل دي گناهونو کئی حتى تردي پوری اذا حضر احدهم الموت
حاضر شي یو د دوی ته مرګ قال بیا دی وای انی تبت الآن ز توبه باسم اوس توبه باسم ټول عمر توبې ته اوسګار نو والله وی چې مرګ ورته راشي اوس وایي چې تبت الآن اوس مې توبه وایسته الله وی د دې توبه ما په ځان نه لازمه کړې اسې که فضل مې وکړ توبه به قبول شي ورنه دا توبه خوندور او بهترینه نه ده وللذین او نتوبه د هغه کسانو قابل قبول ده یموتون چې دوی مړیږي وهم او دوی په داسې حالت کې وي کفارون چې دوی کافران وي د کفر په حالت کې مړیږي اخر خاتمه یې په کفر باندې نو الله وی دغه خلق چې د ذوالقدر په حالت کې کلمې تیری او یا په قبر او په آخرت کې کلمې تیری دا کلمې څه فائدہ نه اولئک اعتدنا لهم دا هغه خلق دي اعتدنا لهم چې تیار کړی د مونږ دوی ته عذابا الیما عذاب دردناک الله وی د چا اخر خاتمه چې په کفر شوی دوی لپاره ما ډېر دردناک عذاب تیار کړی بس دا سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا